أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान सलोरमा सिपारा 93 नंबर आयात। यहूदियानो पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम तवील तासु वाए कि मन द इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मिल्लत बांधी दा संग तासु द इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मिल्लत बांधे हालदार च इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांधे और दागा पर खानदान बांधे द उखानो पे और वखे हराम वे और तासु खुरे न संग दागा पर मजहब बांधे। अल्लाह पाक दे जवाब कई दा कम चीजों उस खलक खुरी दा तोल द इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वक्त हलालू तौरात ला नाजिल नो और दा चीजों हलालू कल तौरात नाजिल शो बेशक ब्या पर तौरात के खास पर बनी इसराइल बांधे बाजी चीजों हराम करी शिविरी और द उखान और पे और वक़े द तौरात नमक के याकूब अलैहिस्सलाम द यो कसम द वजना पखपल फजान हराम करी। याकूब अलैहिस्सलाम बांधे यो बीमारी रागले वा पबान यो दर्द राजी और तक दर्द था इरक़ुन नसा अपला खराब शी और पदे के दर्द पैदा शी देर सख्त दर्द हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो देर तकलीफ हो याकूब अलैहिस्सलाम था याकूब अलैहिस्सलाम तो तकलीफ हो नागन नजर ओमन या अल्लाह के जमा दख्ते दा दर्द से खकन कम महबूब खुराक के जमा दे जबागत तर्क कम प्रे बेदम ने याकूब अलैहिस्सलाम नजर मान ले दर्द खुदा पर कलार कर और पखुराकुन के दागम महबूब खुराक द उखानो पे और द उखानो वखे नागब्या द उखानो पे और वखे महबूब खुराक वाके बन कर अगर पजान बांधे द नजर द वजना हराम करी दी ज्यादा याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के बाबा का कत्ल के दिए न खुरी न अगवीन दा खुराक बन कर बच्चे कल तौरात नाजिल शो
نو په تورات کې بیا د دې حرمت حکم راغلی دی. پخوانو شریعتونو کې داسې نظر کول جایز و، زمونږ په شریعت کې دا نظر جایز نه دی چې ته نظر ومنې چې کوم څیز مې ډېر خوښ دی نو هغه به نه خورم. نو دا نظر جایز نه دی. که قسم دې کړي دا قسم به مات کړي او دغه خوراک کوه. پیغمبر علیه السلام یو ځل له شاتو نه قسم کړی شات به نه خورم. الله آیات راولېږه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. کوم څیز چې الله حلال کړی دی ولې حرامې مه حراموه. دا خوراک شروع کړه او د قسم کفاره ورکړه. یعقوب علیه السلام نظر منلی و او د هغې نظر د وجې نه د اوښانو پی او غوښې په ځان باندې حرام کړی وي. دا د ابراهیم علیه السلام وخت کې حلال و حرام نو. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. طول طعامنا كان حلا حلال لبني إسرائيل بني إسرائيل دپارا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر اغس يعقوب عليه السلام حرام کړو پزان باندې. اسرائيل يعقوب عليه السلام من قبل ان تنزل التوراة مخکې د دې نه چې تورات نازل شوی وي. قل فأتوا بالتوراة قل پیغمبر علیہ السلام او فرمایا فأتوا روڑے تاسو بالتوراة تورات فاتلوها پس اوللے تورات ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنی ہے. رشتنی چې ابراہیم علیہ السلام په زمانہ کې د اوښانو پی او غوښې حرام وي نو روړی تورات پکې راته وښیې. تورات ستاسو کتاب دی وښیې پکې. نو تورات کې دا شی نشته. که تورات کې دا حکم نو چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې حرام نو بیا دروغجن یې. یهودو دا چیلنج منظور نه کړی شو نو د یهودو دروغ ثابت شو او زمونږ د پیغمبر علیه السلام صداقت ثابت شو. دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام د صداقت یو بل دلیل قائم شو چې یهودیان دروغجن دي او د اوښانو پی او غوښې په ابراهیم علیه السلام حلال. فمن افترى على الله الكذب پس هغه څوک چې کړي په الله پاک باندې دروغ من بعد ذلک د دې نه وروستو فاولئک هم الظالمون پس دغه کسان ظالمان دي بې انصافه دي. قل صدق الله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام صدق الله اللہ رشتیا ویلی دی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پس تابداریو کہتا سو دا دین او دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام کہ دا باطل نا حق طرف تمائلو. وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا ڈرد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ د مسلمانانو دا دعوه ده چې من ابراهیم علیه السلام سره ډېر مشابه او ډېر قریب یو. د یهودیانو په دې باندې اعتراض کړ چې ابراهیم علیه السلام خپل وطن اصلي عراق پرېښوده شام ته هجرت وکړ. نه خو هلته کې بیا هلته وفات شو. بچي په شام کې اوسېدل. د شام په ځمکه باندې ډېر پیغمبران راغلي دي او د ابراهیم علیه السلام قبله بیت المقدس د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس. نو دا تاسو څنګه
د حجاز اوسېدونکي بیت المقدس هم پرېښوده او بیت الله هم خپله کعبه جوړه کړله. څنګه د ابراهیم علیه السلام تابع هغه د شام اوسېدونکي وو او بیت المقدس ته به یې مخ کو او ته بیت الله ته مخ کې. څنګه د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کې د مشابهت دعوه څنګه کې؟ نو جواب الله پاک کوي چې د ټولو نه اول بیت الله جوړ شوی دی. د عبادت په طور باندې د عبادت دپاره چې کوم کور جوړ شوی دی هغه بیت الله دی، بیت المقدس نه دی. الله پاک چې د ځمکې او د اسمان د جوړولو اراده کړې ده نو اولې هوا پیدا کړله، بیا په هوا باندې اوبه واچولې، په خپل قدرت باندې هوا او اوبه یې ودرولې دي. په دې اوبو کې بیا یو قسم حرکت پیدا کړ لکه زنانه چې شملې شاربي، نو د شاربلو نه پس په دې باندې کوچ راشي، زګونه راشي او د کوچو چمتې جوړ شي. نو دغسې دا اوبه وشاربلې شوې او په دې کې زګونه رالل، هغه زګ راغونډ شو او د هغې نه خاص د بیت الله ځمکه جوړه شوله. اوس چې په کوم ځای د بیت الله شریف دا کوټه مبارکه ولاړه ده دقه ځمکه د ټولو نه اول الله پاک جوړه کړه. بیا ورپسې نوره ځمکې جوړېدې، نو د مکې مکرمې ځمکه، ورپسې د نورو عربو ځمکه، ورپسې د ټولې دنیا ځمکه الله پاک اول جوړه کړه. نو د ځمکې بنیاد د بیت الله نه شروع شوی دی. بیا چې غرونه جوړېدل د بیت الله د حفاظت دپاره غیر چاپېره غرونه الله جوړ کړي دي. د بیت الله نه مشرق ته جبل ابي قبیس دی، دی هم د ټولو نه اول جوړ کړی دی. بیا د بیت الله آبادي بعضې روایاتو کې راځي چې د آدم علیه السلام نه مخکې د بیت الله آبادي فرشتو کړې ده. دا اولنی کور دی. آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته تشریف چې راوړه، ځمکې ته راغی نو اول یې د بیت الله آبادي کړې ده. نو ځکه الله فرمایي ان اول بیت، بېشک اولنی کور وضع للناس چې د خلکو دپاره عبادت دپاره جوړ کړی شوی دی، للذي ببکة، خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی. مکه او بکه دواړه د یو ځای نوم دی. د عبادت دپاره د خلکو دپاره چې مقرر شوی دی مکه کې دی. نو د دنیا د ټولو نه اول عبادت خانه کعبه بیت الله، د انسانانو د کورونو نه او د عبادت خانو نه د ټولو نه مخکې چې جوړ دی نو هغه بیت الله دی. دې نه مخکې نه د چا عبادت خانه وه او نه د چا دولت خانه وه، نه د چا کور، نه د چا جومات. آدم علیه السلام د الله نبی دی او د هغه د شان نه دا بعیده نه ده چې ځمکې ته تشریف یې راوړی دی نو د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. پیغمبر دی، خدای سره یې مینه ده، نو د خپل ځان د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. او دا خبره عبدالله ابن عمر
मुजाहिद, कतादा वगैरह सहाबे किराम और ताबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन द दुई कौल ले कि काबा द टोल दुनिया द टोल कोरोना ना मखिने अवलने कोर ले। अब दा मुमकिन रा कि द खपल ओसेदो द कोर ना रुस्तो इबादत खाने पता और अवलने कोरे बैतुल्लाह जोड़ करे। هذا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا بی بی دنیا تا تشریف روڑو نو اللہ پاک دا جبرائیل علیہ السلام پر ذریعہ باندے حکم رو لے گا کہ دا بیت اللہ آبادیو کے نو آدم علیہ السلام دا اللہ دا حکم تعمیلو کو بیت اللہ جوڑ بیاوتا حکم شو دے توافو کا نو تواف مکو بیاوتا فرمائل ویتا اول الناس دا طول خلقنا اول او دا اول بیت وضع للناس لے اولنے کور دا عبادت دا پارچ مقرر شوی خلقنا اولنے کور دا لے۔ بعض روایات تو کی کہ آدم علیہ السلام تعمیر دا کعبے اوکو نو دغه تعمیر کعبہ دا نوح علیہ السلام زمانے پورے باقی وا او بیا په طوفان نوح کے دا آبادی ختم شوا نشانات ختم شي ابراہیم علیہ السلام بیا په دغه زړو بنیادونو باندې دوباره تعمیر کړی زیادہ آبادی ختم شوا جرہم قبیلہ جدا اسماعیل علیہ السلام سرگنیلا بے تعمیروں کو زیادہ تعمیر ختم شو عمالقی و قوم نے اغوی تعمیروں کو بیا ختم شو آخر کے قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام عمر 15 اشکالو دق زمانہ کے دا بارانون دلاسا دا بیت اللہ آبادی کرک شلا نویس پردلا او آبادی بیا وکړه د بیت الله طواف یو زمانه کې بند شوی نه دی هر وخت کې به طوافونه وو 1942 کې اوبه ډېرې زیاتې راغلې وې د باران او د بیت الله نه ګېټ چاپېره دومره اوبه وې چې د بیت الله دروازې دیر شلو ته رسېدلې وې سړی چې ودرېږي او لاسونه اوچت کړي نو د بیت الله دیر شل ته رسي نو دومره اوبه وې چې سړی په ځمکه ودرېږي لاسونه اوچت کړي نو ډوبېږي پکې اوبه لګېدې نه دومره زیاتې وې په دغه وخت کې خلکو طواف چې کوو نو په لامبو باندې طواف کړی خو طواف بند شوی نه دی په دې اوبو کې لامبو یې واله او طواف به یې کوو د هغې زمانې تصویر اوس هم شته دوه کسه د بیت الله په دېر شل کې بره د اوبو د لاسه ناست دي او څه کسان په اوبو کې لګیا دي طواف کوي په لامبو باندې نو د بیت الله آبادي د اوبو د لاسه کرک شوله نو د پیغمبر علیه السلام عمر 15 کالو قریش مکه آبادی بیا وکړله خو دومره کار وشو چې حلالې پیسې کمې وې چنده یې وکړله د حلالو نه پیسې کمې وې نو د بیت الله آبادي یې لږه کمه کړله شمال طرف ته د حتیم حصه هغې ته نکت کړله مخکې دا کوټه مبارکه مستطیل وه اوس یې مربع جوړه کړه یو ترمیم یې پکې دغه وکړه چې شمال طرف ته حتیم یې کټ کړ دویم ترمیم د ابراهیم علیه السلام په آبادۍ کې دا کړی دی چې د بیت الله دوه دروازې وي یو مشرق ته دویمه مغرب ته نو د مغرب دروازې بند کړه او د مشرق دروازې پرېښوه دریم ترمیم یې دا وکړ چې دغه دروازه
پزمکه جوخته لګېدلې وه، اوس یې د انسان د قد نه پورته لګولې ده چې هر څوک ورته ورتلی نه شي چې قریش چاته اجازت کوي نو ورځي به کني نه به ورځي. پیغمبر علیہ السلام عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تا یو ځل وفرمیل زما زړه غواړي چې موجوده تعمیر اوس پړمه او بالکل د ابراهیم علیه السلام د بنیادونو مطابق آبادي وکړمه. قریشو چې کوم تصرفات په بنای ابراهیمي کې کړي دي خلاف د ابراهیم علیه السلام نه د هغې اصلاح وکړم، خو دا خلک نوي مسلمانان دي، غلط فهمي به پیدا شي، نو دې وجې نه اوس یې په خپل حال پرېږدم. پیغمبر علیه السلام بیا وفات شو. عایشې بیبي خپل خوریي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته د پیغمبر علیه السلام دا خواهش مبارک ښکاره کړ. د خلفای راشدین وخت چې تیر شو مکه مکرمه باندې د عبدالله ابن زبیر حکومت راغی، نو د بیت الله آبادي یې اوس پرځله. د پیغمبر علیه السلام د ارشاد مبارک مطابق د ابراهیم علیه السلام د آبادۍ مطابق عبدالله ابن زبیر آبادي وکړله. دوه دروازې یې ولګولې، ځمکه سره یې جوختې ولګولې، حصین یې پکې راګیر کړ. خو د عبدالله ابن زبیر حکومت لږې ورځې پس ختم شو او حجاج ابن یوسف په مکه مکرمه باندې لښکر راواچو. عبدالله ابن زبیر یې د بیت الله خوا کې شهید کړ. په حکومت باندې قبضه وکړله. بیا دا نه برداشت کول چې موجوده آبادي د بیت الله د عبدالله ابن زبیر یو یادګار کارنامه پاتې شي، په دې به قیامته پورې د ده صفتونه کېږي، نو دا آبادي یې بیا اوس پړدله. وی عبدالله ابن زبیر دا کار غلط کړی و او د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې څنګه آبادي وه هغسې به وي، نو دا آبادي حجاج ابن یوسف اوس پړدله او بیا پرېښودله. اوسنۍ آبادي د حجاج ابن یوسف د لاس ده، ترمیم مرمت وغیره مرمتونه به پکې کېږي او نور ترمیمات پکې نه کېږي. د حجاج نه پس بیا عالمان راجمع شو او د پیغمبر علیه السلام د خواهش مطابق د بیت الله آبادي یې بیا کوله. خو دغه زمانه کې امام مالک رضی الله تعالی عنہ فتوا ورکړله چې بار بار بیت الله سپړدي شو جوړیږي، نو بادشاهان به د خپل نوم دپاره دا هر وخت سپړي را سپړي، بیت الله نه به یو کلونه یو د لوبو شی جوړ شي، د نوم دپاره به هر څوک سپړي او جوړوي دی، دې وجې نه دا په خپل حال باندې پرېږدي. د ده دا فتوا تمام امت قبوله کړله او اوسه پورې د حجاج ابن یوسف د لاس ولاړه آبادي ده. دې روایاتو نه معلومیږي چې کعبة الله د دنیا د ټولو نه اولنی کور دی چې د الله په حکم باندې جوړ شوی دی. ابراهیم علیه السلام بانی د کعبې یادېږي، خو په زړو بنیادونو باندې آبادي کړې ده، نوي بنیادونه نه دي. قرآن کې حدیث کې چې بانی د کعبې ابراهیم علیه السلام یادېږي، اذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واذ بوأنا لابراهیم مکان البيت. نو دې ځای نه مراد دا دی چې په زړو بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام آبادي کړې ده. د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د بیت الله بنیادونه د شګو د یو ډیرې لاندې پټ پراتو، جبرائیل علیه السلام د هغې بنیادونو نشاندهي کړې ده. بهرحال کعبه د ډېر لوی فضیلت مقام دی، د ټولو نه اولنی کور دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي په دنیا کې د ټولو نه اول جماعت کم یو جوړ شوی دی؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل مسجد الحرام. وی دې نه پس کم مسجد جوړ شوی دی؟
بیا وفرمایل مسجد د بیت المقدس بیا تپوس کوي د دې دواړو تعمیر په منځ کې څومره موده تېره شوې ده پیغمبر علیه السلام وفرمایل 40 کاله. دې حدیث مبارک کې د بیت الله آبادی د ابراهیم علیه السلام په لاس کې شوې ده. په دې اعتبار د بیت المقدس د تعمیر فاصله بیان شوه. روایاتو کې دا خبره ثابته ده چې د بیت المقدس ابتدایي تعمیر دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. ابراهیم علیه السلام اول د بیت الله تعمیر کړی دی، 40 کاله پسې د بیت المقدس تعمیر کړی دی. یا سلیمان علیه السلام ته چې د بیت المقدس د تعمیر نسبت کیږي نو هغه په زړو بنیادونو باندې د بیت المقدس آبادی کړې ده، نوې تعمیر هغه هم نه دی کړی. بنای ابراهیمی باندې سلیمان علیه السلام په هغه بنیادونو بیا جدید تعمیر کړی دی. وضع للناس للذي ببکه، وضع للناس اشاره پکې دې طرف سره دې لفظ کې چې د دې کور تعظیم د یو خاص قوم یا د جماعت حسنه بلکې د عام مخلوق بلکې د تمام انسانانو تعظیم زیری، تمام انسانان د دې تعظیم کوي. د خلکو زړونه بیت الله راکاږي. بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش کې راښکلي. زمونږ په شریعت کې هر یو کار چې کوي نو د ښي طرف نه دی کوي، او د بیت الله طواف چې کوي نو د ګس طرف نه وي. ګس لاس به بیت الله ته کوي او طواف به شروع کړي. ښی لاس بیت الله ته کوي او طواف شروع کړي نو دا الټه دی. نو ګس لاس بیت الله ته کا او طواف شروع کا. دې کې څه حکمت دی؟ وی بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راښکلي، نو د مسلمان زړه راکاږي او دا زړه ګس طرف ته دی، نو دا زړه بیت الله ته کو طواف شروع کا. د زړه د اخلاصه نو دې بیت الله کې دومره کشش دی چې ستا دا زړه به راکاږي چې یو ځل لاړې نو بیا به هر ځل وې چې خدایه ما بیا بیت الله ته بوځه. دا بیت الله به تا بیا بیا راکاږي. نو کشش پکې دی چې څوک نه دي تللی خو نه دي تللی، چې تللی دي نو زړه به بیا بیا غواړي. او چې کله هر څوک موده تېره کړه او دی د بیت الله نه واپس کېږي چې بیت الله ته ګوري نو جاړي به، سترګو نه به یې اوښکې ځي، جاړي به او بیا به دعا کوي چې خدایه دا راتلل مې اخري مه کړي، بیا مې راولې. الله دې ټول مسلمانان بیت الله ته بار بار بوتلی کړي. نو بیت الله کې کشش دی، برکتونه دي پکې. مبارکن د برکت نه ډک ځای دی. برکت زیاتېدل او ثابتېدل. نو زیاتېدل داسې هم کېدی شي چې د دې وجود د ډېرې زمانې نه دی او تر قیامته پورې به وي. نو د دې په دې وجود کې زیاتوالی دی. مقدار عمق بیت الله دی، 1 انچ هم زیات شوی نه دی. د ابراهیم علیه السلام کوم بنیادونه کړي دي 1 انچ هم زیات نه دی، خو وجود یې همیشه دی نو دا زیاتوالی دی. د بیت الله برکتونه د ټولې دنیا مسلمانان یې ګوري، مشاهده کوي چې مکه مکرمه او د هغې نه ډېر چاپېره ځمکه یو خشک ریګستان دی، یو بنجر ځمکه ده، او په دې کې همیشه هر موسم کې هر قسمه میوې، هر قسمه سبزیانې، هر قسمه تمام ضروریات زندگی هر وخت به موجود وي. د مکې په تاریخ کې دا څوک نشي خولی چې
چې یو انسان پکې د شپې اوږې اوده شوی دی نهر به چېرې نه وي د شپې هر وخت په مکه مکرمه کې چې خوراک غواړې هر وخت تازه په تازه به میلاوي هر قسمه خوراک چې غواړې د تمام دنیا خلک راځي په رمضان کې د رمضان نه مخکې په حج کې لکونه خلک بلکې کروڑونه خلک اوس وررسي تعداد هر وخت زیاتېږي پخوا به تعداد کم و لکونو کې به اوس به کروڑونو ته رسي خو دې ټولو ته هر وخت خوراک پوره رسي په نورو موسمونو کې هم خلک هر وخت د زرګونو په مقدار کې وي خو چرې به چاني ویلې چې فلاني سیزم په مکه کې کته پیدا نه شو تازه پی تازه ماسته تازه کوچ هر وخت به ملاوي دا په بانډو کې دا خلک څاروي زیات ساتي وي پی ماسته د خدای فضل دی ډېر وي نو دا پی ماسته کله به داسې راشي چې ستاسو د علاقو کې به درکه مو نه لګي او په حرم شریف کې هر وخت کم څیز چې غواړي وي به حاجیان قرباني کوي ګډان چیلي علالۍ لکونه خلک لاړ شي دې لکونو خلکو ته د قربانۍ څاروي هر وخت میلاوي او ګران به نه وي مناسب نرخ باندې هره زمانه کې به میلاوي نو یوازې د حج په موقع نه جنایات د خلکو نه کېږي خلاف ورزي کېږي او شریعت په هغې کې ګډ چیلي اوښ وغیره حلالول لازم کړي نو دا ګډ چیلي اوښ غوا دا هر وخت هغه ځای کې به موجود وي او داسې نه چې د بار ملک نه دوی را غواړي هلته یې خدای په خپله پیدا کوي یجمع الیه ثمرات کل شی راخکي شي راوړي شي دې حرم ته ثمرات کل شی میوې د هر یو شي په دنیا کې د کم یو میوې نوم چې تاله نه درځي هلته ګوره نو هغه میوه به موجود وي تمام دنیا میوه‌جات را رسي به نو یجمع الیه ثمرات کل شجر الله نه دی ویلی چې د هرې ونې میوه ثمرات کل شی د هر شي میوه به را رسي نو د دې کارخانو دا جوړ کړی شوي څیزونه دا د کارخانو ثمرات دي تمامو کارخانو چې څومره څیزونه جوړ کړي وي بهترین چیز به مکې ته رسي دا کم حاجیان چې هلته لاړ شي حج عمرې له دا هم د خدای په نزد باندې بهترین دي هلته رسېدلي دي خو د دې دا مطلب نه دی چې د نوره دنیا کې د کاش کمبورې پاتې دا بېکاره خلک پاتې دي نه په ټوله دنیا کې ښکلي څیزونه ډېر زیات دي په مکه کې ځایږي نه چې ټول هلته لاړ شي خو د هغه دی چې څومره ضرورت دی ښکلي څیزونه الله هلته لېږي نوره دنیا کې هم ښکلي څیزونه به وي نو پاتې خلک دې خفه کېږي نه چې موږ جو ډېر بېکاره یو موږ هلته نه یو رسېدلی نو بیت الله ته ښکلي ښکلي څیزونه ټول ور رسېږي او بیا منځونه چې په بیت الله کې کې نو په کور کې یو منځ کې دا د یو منځ د محلې په جومات کې وکړي نو دا 50 منځه یو منځ د 50 منځه شو په جامع مسجد کې منځو کې دا یو منځ د 500 منځه شو بیت المقدس کې منځو کې دا یو منځ د 50 زره منځونه شو یا 50 زره منځونه شو مسجد نبوي کې یو کې 50 زره منځونه شو په بیت الله کې مسجد الحرام کې منځ کې یو پلاک شو نو بیت الله فضیلت لري د تمام عبادتونو مرکز لري او چې کله حج دی او عمره دی وکړله واپس کلي ته راغللې داسې پاک شولې لکه په کومه ورځ چې د موره پیدا شوې د ګناه نه پاک وي دقه شانتې پاک شول
بیا په دې کې آیات بینات واضح نشانات دي پکې د افضلیت نشانات مقام ابراهیم یو پکې مقام ابراهیم دی ابراهیم علیہ السلام چې کله آبادی د بیت الله کوله نو دیوالونه چې وال بیا د سینې نه چې دیوال اوچت شي نو ګلکار قوازې تړي نو دقه ځای کې بیا د قوازې ضرورت دی الله پاک د جنت نه یو کاڼی را لېږلی دی وی په دې کاڼي ودرېږه هغه کاڼی چې څومره ابراهیم علیه السلام اوچتېدل غوښتل هغومره به دا کاڼي اوچتېده چې بیا به واپس را کوزېدل یې غوښتل دا کاڼی به په خپله ښکته کېده دا کاڼی داسې نرم شوی دی چې د ابراهیم علیه السلام قدم مبارک پکې ډوب شوی دی 3 انچه تقریبا په دغې کاڼي کې قدم مبارک ننوتی دی اوس هم ښکاري حاجیان ورشي ورته وګوري مقام ابراهیم د بیت الله په خوا کې دروازې سره پروت و چې طواف وشي الله حکم کړی مقام ابراهیم سره 2 رکعاته وکړه بیا د بیت الله د دروازې د خوا نه مقام ابراهیم یوړی شو او د بیت الله مشرقي دیوال کې حتیم طرف ته بنیاد سره کېښودی شو بیا طوفان راغلی اوبه راغللې او دغې اوبو د بیت الله د خوا نه مقام ابراهیم یوړو مسفلې بازار طرف ته اوبو اوړلې او چې کله طوفان قلار شو بیا دغه مقام ابراهیم کاڼی هغې راوړو د زمزم کوی سره یو کوټګۍ یې وله جوړه کړه په هغې کې یې کېښود څه زمانې پورې کوټګۍ وه بیا د طواف رش ډېر زیات شو دې کوټګۍ به رکاوټ جوړو چې رکاوټ پکې راغی نو بیا هغه کوټګۍ یې ختمه کړله او داسې ورکوټې د شیشې یو خول یې جوړ کړی دی او ګرل یې ورته لګولی دی په هغې کې ایښی دی تقریبا ګز خوشه مقام یې وله جوړ کړی دی د ځمکې نه یو ډبۍ جوړه کړې ده اوچته او په هغه ډبه د پاسه دا کاڼی پروت دی بیا ترېنه ګیر چاپېره بلور یو شیشه خول تورې په هغې کې هغه کاڼی بلکل واضحه ښکاري په دې مقام ابراهیم سره 2 رکعاته مونځ کړه دویم نشاني پکې دا ده چې بیت الله ته څوک داخل شو نو دی به په امن باندې وي من دخله کان آمنا څوک چې بیت الله ته داخل شو دی به په امن وي نو انسانان خو پرېږده چې د ځنګل حیوان که په دغه ځای کې راغی نو هېڅ یو انسان به هغه باندې حمله نه کوي او نه به یو حیوان په بل حیوان باندې حمله کوي بل نشان پکې دا دی چې کال په کال دا حاجیان حج له لاړ شي جمرات اولي هر یو جمره په 7 کاڼو باندې اولي نو دا لکونه خلک چې 7 کاڼي اولي نو د یو جمرې سره به د دې کاڼو نه داسې خر جوړ شوی وي او دغه خر نه جوړېږي دا کاڼي ختمېږي دا چېرته لاړ شي وي د چا حج چې الله قبول کړی دی فرشتې راشي او هغه کاڼي د دې ځای نه وړي نو دا بل یو نشاني او دا یو معجزه ده امت ته خدای پاک ښیي چې دا لکونه کاڼي څه شو نه پاتې کېږي او څه پکې ناپوهه خلک وي د کاڼو په ځای په کېړو ګزارونه کوي بوتل کې اوبه څښلې بوتل ورسره هغه هم واپسې ورولي
دا کار ټیک نه دی په کېړو ویشتل دې څوک کوي نه واړه واړه کاڼي په هغې به ویشتل کوي بیت الله نه بهر که چا جرم کړي او بیت الله ته لاړ هلته به سزا ورته نه میلاویږي بلکې حکومت دې مجبور کي چې د حرم شریف نه وځي چې بهر شي بیا به ورسره قانوني کاروی کوي او دغه ځای کې به پرې ګزار نه کوي وهي به نه سزا به نه ورکوي کم قوم چې په دې ځای کې د حملې کولو کوشش کړی دی د بیت الله د روانولو کوشش یې کړی دی هغه الله ختم کړي دي بیا که څوک کوشش کوي الله به ختموي ابرهه لښکر راوستی و الله ختم کړی دی پیغمبر علیه السلام ته یو څو ګنټو دپاره په حرم شریف کې د یو څو کسانو د وجلو الله اجازت کړو او بیا ووایي چې ګورې دا اجازت خصوصي ماله وشو زما نه مخکې بیت الله کې قتل و قتال حلال نو او بیا به هم حلال نی صرف ماله یو څو ګنټو د حلال د بهر نه یو دشمنم راتلی نشي چې په بیت الله کې حمله وکړي عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې د حجر اسود په خوا کې حجاج ابن یوسف گزار کړی دی حمله یې پې کړې ده وی حجاج ابن یوسف په خپله دا کار حلال نه ګڼه خو سیاست او حکومت ولې سترګې ړندې کړې دا کار وکړو نو دا مسلمانانو نه دا کار په خپله شوی دی د بل چا د لاسه نه دی شوی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے د خپله لاسه شوی دی بهر نه څوک نه دي راغلی حج د بیت الله فرض دی په عمر کې یو ځل خو په چا باندې فرض دی د کوم انسان سره چې دومره مال دولت وي چې دی د خپل کور ضروریات پوره کولی شي د ده په ذمه باندې چې د چا نان نفقه ده د هغوی نان نفقه پوره کولی شي او دی حرم شریفه پورې تلی او راتلی شي او سترګې جوړې وي لاس پښې یې جوړې معذور ني نو په ده باندې حج فرض دی زنانه دپاره محرم ضروري دی پردي سړي سره به ځي نه که پردي سړي سره لاړله ګناهګاره تلې ده او ګناهګاره به راځي یو زنانه داسې چې د هغې محرم نه وي نو هغه د اخر کې حج بدل دپاره بل څوک ولېږي په خپله دې نه ځي محرم څوک دی یا به خاوند وي یا به پلار وي رور به وي رواره به وي تره به وي خوريي به وي چې نکاح یې چا سره نه کېږي نو تره ماما رور رواره خوريي پلار او نیکه که رضاعي رور وي هم خو چې امن والا وي خراب سړی نه نو که داسې محرم نه وي نو بیا دې نه ځي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه بېشکه اولنی کور وضع چې مقرر شوی دی للناس عبادت د خلکو دپاره د الله د عبادت دپاره للذي خامخا هغه کور دی ببکته چې په مکه مکرمه کې دی مبارکا برکت والا دی وهدى للعالمین او هدایت دی د تمامو عالمونو دپاره فيه آیات بینات په دې کې واضح نشانات دي مقام ابراهیم یو په هغې کې مقام ابراهیم دی ډېر پکې د قدرت نشانات دي د زمزم دا اوبه وګوره د زمزم کوي ګیر چاپېره دا ټوله ځمکه لاندې کاڼی دی غر دی او د بیت الله د طرف نه په دې کاڼي کې اوبه را روانې شوي دي د زمزم کوي کې
نو د زمزم پسوي کې چې کوم کان دی او د هغې نه اوبه راوځي نو 1 انچي سورې دی په هغې نه اوبه راوځي. دا اوس چې د 5 روپو دا سکه ده دق عمره 1 سورې دی او د بیت الله د دې لاندې الله یو عظیم سمندر د اوبو ایښی دی او د هغې سوري نه اوبه راوځي. غټ موټر ورته لګېدلی دی او تمامو خلکو ته دا اوبه هر وخت رسېږي. په مکه کې دا اوبه یې خورې کړي دي. مدینې منورې ته د زمزم دا اوبه رسېږي. عجیبه خبره دا واوره چې په موټر خو اوبه راووتې او اجیات طرف ته یو لوی ستوری جوړ کړی هلته لاړلې په موټر باندې او دا اوبه د چا بنګلې ته په موټر نه خېږي. د زمزم اوبه په موټر کې د چا بنګلې ته خېږي نه. نورې اوبه په موټر شاهي محل ته ختلي دي. نورې اوبه د زمزم غیر د بادشاه کور اوچت دی نو په موټر نورې اوبه خېږي خو د زمزم اوبه به په موټر نه خېږي. دا عجیبه قدرت نظام دی چې د زمزم اوبه به کولر کې واچې لوښي کې واچې نو وخېږه وه خو په موټر به یې بره نه خېږي د بادشاه محل ته نه خېږي. ومن دخله كان آمنا هغه څوک چې بیت الله ته داخل شو کان آمنا نو دی به په امن باندې وي. ولله علی الناس خاص د الله دپاره علی الناس په دې خلکو باندې لازم دی حج البیت حج کول د بیت الله پچا من استطاع الیه سبیلا هغه څوک چې طاقت لري دې ته د لارې توخه ورسره وي کرۍ ورسره وي. ومن کفر هغه چا چې انکار وکړه د حج نه د فرضیت نه انکار وکړه نو کافر نو الله بې نیازه دی حاجت یې ورته نشته دی. یا د فرضیت نه خو انکار نه کوي خو دولت لري طاقت لري اوسي نه نو دی کفران نعمت کې راغلی دی شکر نه ادا کوي. ومن کفر هغه چا چې انکار کړی دی منل یې نه دي کړی فإن الله پس بېشک الله پاک غني بې پروا دی عن العالمین د تمامو عالمونو نه الله بې پروا دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.